أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. سورة بقرة دیرشم آیات. مخ کے آیاتونو کی اللہ پاک دا خاص او عام نعمتونو ذکر اوکو او دا ناشکرے و نافرمانے نا دا بچ کے دو دا پارا ہدایات ورکڑل. اس پدے آیاتونو کی دا رکو تر اخیر پورے دا حضرت آدم علیہ السلام قصہ ذکر کی گی. نعمتنا دو قسم دی. یودا سے نعمتنا چاغا محسوس کی گی لیدلی کی گی لکا خوڑل سکل دولت مکان وغیرہ. دویم دا سے نعمتنا دی چاغا پا نظر نرازی لکا عزت خوشحالی علم دیتا معنوی نعمتنا ویدیشی او دارون بنی سوری محسوس نعمتنا دی. نمخ کے آیاتونو کے سوری و ظاہری نعمتنا ذکرو او پدے آیاتونو کے دیرو کو کے معنوی نعمتنا ذکر کی گی. جمن ستاسو بابا حضرت آدم علیہ السلام تا علم ورکڑو عزتم ورک ٹولی فرشتے و تا پسجدہ پریوتے مسجود الملائکہ شو او تاسو دا دغ بابا اولادی نو پدے فخرو کے. خلاصہ دا مضمون دا دے دادا کہ اللہ پاک آدم علیہ السلام پیدا کو او پا دنیا کے خلیفہ کو. پیدائش نمخ کے اللہ دا ارادہ فرشتو تخکارا کرلا پدے کے دا فرشتو امتحانو کہ فرشتے دا خپل رائے اظہارو کی. فرشتو خپل رائے داد پیش کرلا کہ پا انسانانو کے خوبدا سے ہموی چاگا با فساد و خونریزی کئی. اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. دا سے مخلوق با ام پکیوی کہ خونریزی و فساد بکئی. نو دوی پزمکہ کے خلیفہ کے او نظام و تسپارے نو زمان پا پویا کے دا خبر نرازی کہ دا سے مخلوق ولی خلیفہ کے. دے کار دا پارا خو فرشتے ڈیرے مناسبی دی.
چې بس هغوی هر وخت نیک عمل کوي بدی پکې اړو شته نه. د دنیا نظام به ښه وچلی نو الله پاک د دوی د رای د غلطه اظهار یو حاکمانه انداز کې وکړ. وی تاسو نه پوهیږئ او زه پوهیږم. انی اعلم ما لا تعلمون. تاسو نه پوهیږئ او زه پوهیږم. اعلم پوهیږم په هغه څه ما لا تعلمون چې تاسو پرې نه پوهیږئ. حاکمانه انداز کې جواب وکړو چې د ځمکې د خلافت دپاره د علم ضرورت دی، د واقفیت ضرورت دی او تاسو په هغې ناواقفه یې. او دویم جواب حکیمانه انداز کې وکړو چې آدم علیه السلام یې پیدا کړ، فرشتې یې ورسره یوځای کړلې او آدم علیہ السلام ته الله پاک علم ورکو او په مقام د علم کې آدم علیہ السلام ته فوقیت ورکو، ترجیح یې ورکړله. الله پاک په ځمکه باندې اول فرشتې پیدا کړې وي او فرشتې د هر قسمه ګناه د کارونو نه پاکې وي. هر وخت تابعدار، لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. الله د فرشتو صفت کړی دی چې نافرمانی نه کوي. الله چې کوم حکم وتو کی نو پورا پورا تابعداری کوي، نافرمانی نه کوي. نو یو فرشتي دي چې مکمل تابعداری دي او دویم شیاطین پیریان. نو شیطانانو کې اړو د خیر ماده شته نه، ټول شر دی. نو فرشتې ډېرې پاکي دي او شیاطین ډېر خراب دي. الله دې منځ کې یو مخلوق پیدا کوي چې هغه کې خیر هم شته او شر هم شته. انسان کې خیر هم شته او شر هم پکې شته. نو چې دې په خیر باندې راشي دا انسان نو دې د فرشتو نه بیا اړوان دی. او چې په شر باندې دا شیطان راغی نو بیا دا انسان که په شر راغی نو شیطان یې بچیم نه کېږي بیا. نو الله داسې مخلوق پیدا کولی شي چې د خیر او د شر دواړه مادې پکې شته. داسې پیدا کړي چې ټول د خیر ماده پکې د فرشتې، داسې پیدا کړي چې ټول د شر ماده د شیاطین. الله پاک چې آدم علیہ السلام پیدا کو نو فرشتو ته اطلاع ورک انی جاعل فی الارض خلیفہ. اذ قال ربک للملائکة انی جاعل فی الارض خلیفہ. دا خبر خدای پاک دے فرشتو تا ولی مخکې کړه. الله پاک فرشتو سره مشوره کوله نو نه د الله پاک فرشتو سره د مشورې هیڅ ضرورت نو. مشورې ضرورت په هغه ځای کې پیښیږي چې یو بنده د یو مسلې پوره حقیقت باندې خبر نی نو چا پوی کسانو سره مشوره وکړي. نو هغه پوی کسان چې مشوره ورکوي نو دته د مسلې پوره حقیقت واضح شي. د مشورې داسې حیثیت دی لکه یو بنده یو شیشه مخ ته ونیوله نو په هغې کې مخ ویني خو سټ پکې نه ویني.
شیشه چې مخې ته ونیسي نو سټ پکې نه ښکاري مخ ښکاري نو د دې سټ ښکاره کېدو لپاره به څه چل کوي دویمه شیشه به راوالي نه به شاته ونیسي سټ ته نو د هغې شیشې کې به د سټ عکس راشي نو دا شیشه به د عکس راوالي نو د مخامخ شیشې له به ورکي نو چې هغې کې وګورې کوم شیشه چې د مخې ته را په هغې شیشه کې به تا ته مخه ښکاري او سټ به ښکاري نو یو شیشه کې راته مخ ښکاري او په دویمه کې راته سټ ښکاري نو د یو په مشوره باندې به لږ پوه شي او چې د دوو سره مشوره وکړي نو داسې به پوه شي چې مخکې وروسته ټول حال به تا ته معلوم شي نو مشوره کې انسان ته هغه څه معلوم شي چې ته مخکې ورته نی معلوم نو الله داسې نه دی چې پوره حقیقت ورته معلوم نه دی نو فرشتو سره مشوره کوله الله خو عالم الغیب والشهاده په پټو په ښکارو الله خبر دی نو د الله مشورې ته ضرورت نشته مشوره دویم د دې وجې کېږي چې یو بنده پوره مالک نه وي د شریکي څیز وي نو د دویمې صدار سره پکې مشوره ځکه کوي وی څنګه چې زما حق دی دقسې د ده حق هم دی ورېږه ده سره پکې مشوره کومه نو په دې حیثیت هم الله فرشتو سره مشوره نه کوله الله پاک کامل مالک دی څوک ورسره حصدار نشته نو جواب د دې خبرې دا دی چې مشوره اخیستل مقصود نو نه بې علمي ده او نه شراکت دی او نه مشورې ته ضرورت شته مشوره اخیستل مقصود نو خو شکل یې د مشورې ورکو الله پاک فرشتو ته د انسان د پیدایش اطلاع چې ورکوي نو دې کې شکل د مشورې دی نور مشوره نه ده او شکل د مشورې یې ځکه ورکه چې انسان ته د مخلوق ته الله پاک د مشورې د تعلیم ورکوي چې انسان ته مشوره کوه سنت مشوره د هغې تعلیم ورکول دا ترې نه معلومیږي لکه پیغمبر علیه السلام به صحابه کرامو سره مشوره کوله د پیغمبر علیه السلام مشورې ته ضرورت ځکه نو چې براه راست الله ورته په وحی د هر یو څیز حقیقت ښکاره کو نو وحی ته نه پس بیا مشورې ته څه ضرورت و خو بیا هم الله پاک پیغمبر علیه السلام ته حکم کوي وی دوی سره مشوره کوه یو به پې د دوی زړه ښه شي د صحابه کرامو او بل سنت طریقه جاری شوله چې څه کار کوې نو مشوره کوه نو تعلیم د مشورې ته نه راووت دویمه پیدا پکې دا ده چې د انسان د پیدایش نه مخکې د فرشتو به یو بل سره خبره کوله چې زمونږ نه افضل او زمونږ نه ډېر لوی علم والا بل مخلوق الله نه پیدا کوي فرشتو وی لن یخلق الله خلقا الله به داسې مخلوق نه پیدا کوي اکرم علیه منا چې زمونږ نه زیات عزتمن وي الله ته ولا اعلم او زمونږ نه زیات عالمان وي داسې مخلوق به خدای نه پیدا کوي نو د دې وجې نه الله د فرشتو په مجلس کې د آدم علیه السلام د پیدا کولو او په ځمکه د خلیفه جوړولو ذکر یې وکړ چې دا فرشتې د خپل خیال اظهار وکړي نو فرشتو اول د خپل علم او د پوهې مطابق د نیازمندۍ سره اظهار د خپل رای وکړ یا الله کم مخلوق چې ته پیدا کې او خلیفه کې هغه کې خو د شر او د فساد ماده به وي هغه به د نورو اصلاح سوکي په ځمکه کې د امن و امان انتظام به څنګه وشي چې هغه په خپله خونریزي کوي داسې مخلوق پیدا کې د دې په ځای فرشتې د شر او د فساد د مادې نه پاکې دي د خطا نه پاکې دي ګناه نه کوي هر وخت ستا تسبیح بیانوي نو په ظاهره د دې خدمت دپاره خو فرشتې مناسب دي چې خلیفه یا کا
د الله په کار باندې اعتراض نه کوو، ځکه فرشتې د داسې خیالاتو او د حالاتو نه پاکې دي، بلکې مطلب یې دا دی چې داسې یو بېګناه مخلوق شته چې فرشتې ورته وایي، نو بل داسې مخلوق چې هغه به ګناه کوي هغه ته دا کار حواله کولو کې څه حکمت دی؟ انسان به ګناه هم کوي نو ده ته دا ډیوټي چې حواله کوي، نو دې کې څه حکمت دی؟ بېګناه مخلوق شته. نو الله جواب وکړه انی اعلم ما لا تعلمون، زه په هغې څه پوهېږم چې تاسو پرې نه پوهېږئ. په ځمکه باندې خلافت دې سره چې څه لازم دي نو د هغې نه تاسو ناواقفه یې، نو ځکه تاسو وایئ چې معصوم مخلوق شته، دا کار به هغه وکړي. دې نه پس الله پاک څه تفصیلي علم ورک آدم علیہ السلام تا وعلم آدم الاسماء كلها. اوس چې الله پاک آدم علیہ السلام له علم ورکو په دې تمام کائنات کې چې دا څومره څیزونه دي، د دې خاصیتونه، د دې علامې، د دې فائدې، نقصانات، د آدم علیہ السلام د علم ورکو. او دغه علم د فرشتو د مزاج سره مناسب نو. آدم علیہ السلام زده کړل چې په دنیا کې فلانې شی دا د فائدې دی، فلانې شی د نقصان دی، په دې کې دا خاصیت دی. او طریق استعمال به داسي. نو د انسان مزاج دا تعلیم اغشته او د فرشتو مزاج دا تعلیم وانغشته. فرشته په لوګه تند څه پوهېږي، په لوګه څونه تکلیف دی، په تنده څونه تکلیف دی، فرشته پې نه پوهېږي. نفسانی جذبات ته دې څه اثر وي، فرشته پې نه پوهېږي. د یو څیز نه نشه څنګه پیدا کېږي، فرشته په دې نه پوهېږي. مار لړم که وچېچلې درد به یې څنګه وي، نو فرشته په دې نه پوهېږي. انسان لا مار لړم مچې ډمبر ټک ورکه دې په درد پوهېږي، فرشتې لاړو د سره ټک ورکولی نه شي. نو چې فرشته د مار لړم د مچې او د ډمبر ټک ورته کېدی نه شي، نه به درد څه محسوس کړي. نو د دنیا څیزونه، د هغې خاصیتونه، علامې د فرشتو د مزاج او د طبیعت نه بالکل جدا څیزونه و. دې وجې نه آدم علیہ السلام زده کړل او فرشتو زده نه کړل. بل دا خبره چې دا تعلیم یوازې په آدم علیہ السلام ته نه دی شوی، په تنهایۍ کې نه دی شوی، بلکې د فرشتو او د آدم علیہ السلام په یو کلاس کې یو لیکچر اورېدلی شوی دی. یو کلاس، یو لیکچر آدم علیہ السلام هم اورېدلی دی او فرشتو هم اورېدلی دی. قرآن کې حدیث کې چېرته داسې نشته چې دا سبق یې ورته ځان له وښو. خو دا ده چې د دې تعلیم نه فایده آدم علیہ السلام اغشتې شو، د هغه د طبیعت مطابق و او د فرشتو د طبیعت سره مناسب نو. نو آدم علیہ السلام زده کړل، نو ځکه الله فرمایي چې وعلم آدم الاسماء، فرشتو نوم ځکه رانغی چې د هغوی د مزاج مناسب نو دا تعلیم، او د آدم علیہ السلام نوم ځکه ذکر شو چې د هغه د مزاج مناسب و. اوس په دې باندې څوک پوهېږي نه چې آدم علیہ السلام څنګه زده کړه او دوی څنګه زده نه کړل. ګوره د ایلې بچي چې د اګې نه روزي او په خانک کې ورته اوبه واچنه، پکې کخ وی او لامبو پکې شروع کې ګرځي، ده ته دا تعلیم دغه وخت کې چا ورکړه؟ دی خو د اګې نه اوس راووته.
څوک پې پوه شو چې دا تعلیم ورته الله براہ راست دا تعلیم الله ورکه چې د ایلې بچې د اګې نه راووته نو دی په خانک کې سمدستي دا وړې وړې پاپې وي او پکې روانې ګرځي دی لامبو شروع کړي د انسان بچی چې پیدا شي دته چا چلو خو چې د مور په سینه خوله کېده او پیرودل شروع کا براہ راست دا تعلیم الله ورکه څوک پې پوه شو چې سبق ورته الله وښو دا ماشوم پوه شو او الله پوهېږي چې دا تعلیم دی ماشوم ته الله ورکړی دی دا د ایلې بچی پوه شو او الله پوهېږي چې دا تعلیم الله ورکړه چې دی اوبو کې روان شو ګرځي نو آدم علیہ السلام په دې خبرو پوه شو او فرشتې پې پوه نه شو اوس دا سوال که څوک وکړي چې آدم علیہ السلام یې پوه نو فرشتې به هم پوه کړې وې په دې باندې که د فرشتو مزاج به دقسې پیدا کړو څنګه چې د انسانو د دې مطلب خدا شو چې فرشتو نه به انسانان جوړ کړي نو بیا خو نوعه جدا جدا ده فرشتې جدا قسم دی قسم مخلوق انسان جدا قسم مخلوق خلاصه دا چې د ځمکې د مخلوقاتو نومونه او د هغې خاصیتونه آدم علیه السلام ته د دې علم ورکړی شو او دا د فرشتو د وس نه بار خبره وه بیا د دغې مخلوقاتو د فرشتو په مخ کې سوال وکړی شو که تاسو په دې خپل خیال کې رښتینی یې چې زموږ نه زیات علم والا به نه پیدا کوي زموږ نه زیات فضیلت والا به نه پیدا کوي نو ځکه نه دې څیزونو نومونه واخلئ نو فرشتو وی سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم پاکی دا تعالی را لا علم لنا منت علم نشت إلا ما علمتنا مگر سمرا علم چی درا کرده بس دق کرده إنك أنت العليم الحكيم بے شک علم والا حکمت ویلائی منگ نپویگو دید اللہ علم اظہارو کو او بیا آدم علیہ السلام ته ته شروع کړه فوراً یې شروع کړ ټول بیان یې ورته وکړ په ځمکه باندې حکومت کولی او حاکم به د خپل رعایا د حال نه ځان خبروي اوس که فرشتو له الله حکومت ورکي او ځمکه کې انسانان وي او انسانانو جګړه وکړله یو انسان راغی او د بل له پړق ورکړ دیم رپورټ له لاړه فرشته حاکمه ده او بل دو انسانانو جګړه وکړه نو دا یو لګېده بل له سوک ورکړ نو دیم لاړه رپورټ یې وکړ او بل دو انسانانو جګړه وکړه نو په امسا یې سړی ووو هغه م رپورټ وکړ نور دو جګړه وکړه نو په چاکو یې ووو هم رپورټ له لاړه او بله جګړه شوې ټوپک تماچه باندې ډز کړې دا ټول رپورټ له لاړل فرشته دا فرق معلومولی شي چې د پړق څومره درد دی د سوک څومره درد دی د امسا څومره درد دی د ټوپک تماچې څومره درد دی د چاکو څومره درد دا فرق انسان معلومولی شي په فرشته که ته په ټوپک ډز کې نه لګي فرشته خو د نور مخلوق دی نو په دې رڼا ډز وکړه نو څه چلو شو په رڼا کې هسې کارتوس دې ضایع کړ په دې رڼا کې د الله داسې ووه نو ته به یې پړق مې ورکړه چاله دې پړق ورکړه هېڅ هم نه دې رڼا ته چاکو نیغ نیغ کوه نو رڼا پې نه خوږېږي نو فرشتې دی د دې ګزارونو فرق محسوس کولی نشي او انسان دا فرق محسوس کولی شي نو چې انسان حاکم شي نو هغه به د دې جدا جدا سزا متعین کی ظالم لبا د هغه د ظلم مناسب جدا جدا سزا ورکوي او که په دردونو نه پوهېږي نو خو بس ټول ګزار دی نو پړق او سوک او کوتک او چاکو او ټوپک
دا یو شی دی فرق اونشو نو فرشتي حاکمان نکړي او انسانان حاکمان کړل چې د دې فرق معلوم کړي او د هغې مناسب سزا ورکړي. دویم سوال دا دی چې د فرشتو ته څنګه پته ولګی چې انسان به خون ریزي کوي؟ اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، دی ته څنګه پته ولګي چې دا فساد به کېږي؟ دی خو علم غیب نه لري. وی د انسان حالات او ورسره معاملات د فرشتو ته مخکې الله وښول چې داسې به کېږي. نو بیا فرشتو ته چې پته ولګي چې انسان به داسې کار کوي، نو خپله الله نه تپوس کوي چې الله داسې داسې کارونه کوي، نو بیا یې هم خلیفه کوي. په دې خو موږ نه پوهېږو. اتجعل فیها من یفسد فیها، خدای چې دا کار کوي نو بیا هم ته خلیفه کوي. په دې مقصد نه پوهېږو، په حکمت نه پوهېږو. او یا دا چې د فرشتو ته وښولی شو چې په انسان کې قوت عقلی به وي، دا نوی مخلوق چې پیدا کیږي نو ده کې به قوت عقلی وي او قوت شهوانی به پکې وي او قوت غضبی به پکې وي. درې قوت دي پکې. نو دې فرشتو وکتل وی قوت شهوانی او قوت غضبی دا خو خطرناک قوتونه دي، اگر چې د یو وړخته قوت عقلی خو ډېر ښکلی دی، خو دا یو دی قوت عقلی ښکلی صفت پکې یو دی، او دا د فساد پکې دوه قوت دي، شهوانی او غضبی. په انسان کې چې قوت شهوانی په جوش کې راشي نو دی دا خپل شهوت پوره کول غواړي. نو چې کله دی خپل خواهش پوره کوي او د ده مخې ته څوک رکاوټ جوړېږي نو د رکاوټ ختمولو دپاره دله غوسه ورشي، نو قوت غضبي په جوش کې راغی نو رکاوټ ختموي، بیا قتل یې کي، خپل شوق پوره کوي او چې څوک یې منې کوي نو هغه قتلوي. نو فرشتې وایي قوت شهواني او قوت غضبي خو فساد پیدا کړ. نو دا دوه قوته د فساد دي، قوت عقلی هم مغلوب شو. الله وی فرشتو تاسو نه پوهېږئ که دا قوت شهوانی او دا قوت غضبی د قوت عقلی تابع که دا دواړه د فساد نه دی نه ډېر لوی خیر پیدا کېږي. بیا که قوت شهوانی او قوت غضبی دا د عقل تابع کړل بیا ته د فایدې کارونه اخیستي شي. نو بس غونډ خبره مختصره ورته که انی اعلم ما لا تعلمون، فرشتو زه پوهېږم په هغه څه چې تاسو پرې نه پوهېږئ. نو دې وخت کې قلارې شوې، فوراً هغوی قلارې شو. د آدم علیه السلام او د فرشتو ترمنځ امتحان چې شوی دی نو د فرشتو ته الله پاک فرمایي انبئونی، مال خبر راکې، امتحان تی اخلی مال خبر راکې. نو فرشتې ورته وایي چې سبحانک لا علم لنا، نه پوهېږو. اوس آدم علیه السلام ته داسې نه وایي چې ته مال خبر راکا، هغه ته وایي انبئهم، دوی له خبر ورکا. دا فرشتې پوه کا دې طرز بیان کې چې دا فرق راغلی دی نو دا واضحه خبره ښکاره کوي چې آدم علیه السلام ته الله پاک د معلم درجه ورکړه، دی استاذ دی معلم دی، او فرشتې هغې ته د طالب علم درجه ورکړله. دا استاذ درجه د شاګرد نه پورته ده. او دې نه دا معلومیږي چې د فرشتو په علم کې کمی زیاتې کیدی شي. ته کوم څیز چې دوی ته علم نو د آدم علیه السلام په ذریعه باندې د هغې څیزونو علم ولا الله ورکړ. د فرشتو علم کې کمی زیاتې کیدی شي. او آدم علیه السلام معلم او فرشتې طالب علم. نو طالبان د دین دم خوشحاله شي چې دا هغه مرتبه ده چې فرشتو ته الله ورکړې ده. فرشتې طالب علم
او د طالب علم دومره اوچت مقام دی چې د الله د رحمت فرشتې ورته وزرې ویلوي. الله پاک آدم علیہ السلام خلیفہ کړ. د خلیفہ څه مقصد؟ خلیفہ نائب ته ویلی شي، یعنی څوک د بل چا په ځای د یو کار کولو دپاره چې ودرېږي مقرر شي نو دته خلیفہ وایي. نو دې ځای کې د خلیفہ معنا دا شوله که د خلیفہ معنا دا شي چې دی به په ځمکه کې د مخکې نه اوسېدونکي مخلوق په ځای نایب شي نو بیا پکې هیڅ اشکال نشته. مخکې فرشتې وي پیریانو نو د هغوی په ځای دی نایب شو، هیڅ اشکال نشته. خو عام عالمان د خلیفه نه دا معنی اخلي چې د الله د طرف نه د الله د قانون نافذ کولو دپاره د الله نائب خلیفہ څه ته وایي؟ د الله د طرف نه د الله د قانون نافذ کولو دپاره د الله نائب دته خلیفہ وایي. نو په دې باندې سوال پیدا کیږي چې د نائب ضرورت او حاجت هغه وخت پیښیږي چې کله اصل موجود نه وي یا اصل د یو فیصلې نافذ کولو نه پس وجه عاجز وي. نو الله تعالی خو د هر قسم عاجزۍ نه پاک او منزه دی او دغه رنګ موجود هم دی همیشه. نو د دې سوال نه جواب داسې دی چې د نائب د تقرر دپاره د مخکینۍ مفروضه غلطه ده، ځکه چې نائب کله کله دې دپاره هم مقررولی شي چې اصل په دومره اعلی مرتبه باندې وي خپل محکوم او مملوک لا د هغه نه فایده اخیستل براه راست بغیر د واسطې نه ممکن نه وي. نو داسې موقع باندې خلیفہ او نائب مقرر کولی شي. نو نائب دې دپاره مقرر شي چې دې د مالک او حاکم د طرف نه محکوم او مملوک ته حکمونه ورسوي او محکوم او مملوک د دغه نائب نه فایده واخلي. نو دلته هم په انسانانو کې چې کوم د اعلی درجې خاوندان دي پیغمبران دي هغوی د الله پاک د طرف نه نائبان او خلیفګان دي. نو دا نور خلق دوی د خلیفه نه د الله د خلیفه نه د پیغمبر نه فایده اخلي او پیغمبر براه راست د الله نه فایده واخلي. نو آدم علیہ السلام رومبے خلیفہ شو او بیا د خلیفگان د نائبان را روان شو پیدا کېدل. نو خلیفہ لفظ نائب و قائم مقام نور زینو کم اللہ پاک ویلے دی وهو الذي جعلكم خلائف في الارض. دا الله هغه ذات چې تاسو په دې ځمکه کې نائبان ګرځولې. وهو الذي جعلكم خلائف الارض. دا الله هغه ذات چې تاسو په ځمکه کې نائبان ګرځولې. او بل دې فرمای یجعلکم خلفاء الارض. تاسو د ځمکې خلیفان جوړ کړي، نائبان یې جوړ کړي. نو تاسو د یو قوم لاړ شي داغه په ځای بل راشي، بل قوم ختم شي داغه په ځای بل راشي. د مسلمانانو خلیفہ هغه تم خلیفہ ویلی شي.
په دې کې د نیابت معنا پرته ده وی دی د پیغمبر علیه السلام نائب دی د مسلمانانو نگرانی کوي په دینی کارونو کې او په دنیایي کارونو کې الامامة موضوعة لخلافة الارض الامامة موضوعة دا امامت چې دی یعنی اسلامی خلافت د دین په حفاظت کولو کې او د دنیا نظم و نسق چلولو کې او اصلاح کولو کې د پیغمبر د خلافت نوم دی الامامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا علامہ شامی رحمت اللہ علیہ وی ریاست عامة في الدين والدنيا خلافة عن النبي اذا خلافت د پیغمبر علیہ السلام دی نو د پیغمبر علیہ السلام شان بل شان دی پخوانی پیغمبران د بنی اسرائیلو هغوی به نیابت او خلافت کو او سیاست به کو كانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء بنی اسرائیل کی سیاست او حکومت دا با پیغمبرانو کو کلما هلک نبی خلفه نبی کله چې به یو نبی وفات شنو داغه قائم مقام به بل نبی راغی وانه لا نبی بعدی پیغمبر علیہ السلام فرمائی ګوره ما نه رسته بل پیغمبر او بل نبی نشتا وسيكون خلفاء ما نه رسته به بیا زما خلیفګان وي فیکثرون ابو ډیر وي نو د الله نائب پیغمبر او چې یو پیغمبر به وفات شو د الله بل نائب براغه بل خلیفہ نو بیا دغه سلسله ختم شوله نو اوس په دنیا کې د پیغمبر علیہ السلام خلیفګان به وي او د دې ملک او د قوم د دنیا او د آخرت خیر ښېګړه به غواړي نو دا به څوک غواړي د پیغمبر خلیفه به غواړي او دقه ته اسلامي سیاست وایي نو سیاست د موجوده زمانه کې داسې خلکو بدنام کو چې چاله دوکه ورکې نو سیاست یې ورسره وکړو د دوکه کولو نوم سیاست نو دا خرابو خلکو دا نوم بدنام کو کنی اسلامی سیاست پیغمبرانو کړی وی اسلامی سیاست حق دی دا پیغمبرانو کړی دی او د پیغمبرانو نرستو د پیغمبرانو وارثان عالمان به کوي دا عالمانو سیاست صحیح دی او دا د ثواب کار دی د دنیا او د آخرت د خیر ښېګړې کار دی خدای پاک دې د ټولې دنیا مسلمانان اسلامی سیاست باندې راولي او په شیطانی سیاست او په دوکه دې خدای نه راولي وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اغا وخیات کچستا پروردگار فرشتو تو فرمائل انی جائل فی الارض بے شک زگرزون کیم پزمک کی خلیفہ خپل نائب و خلیفہ قالوا اتجعل فیہا فرشتو ویل اتجعل فیہا آیت پیدا کیو گردے فیہا پر ازمک کی من یفسد فیہا اغا سوک چه فساد بکی دیزمک کی ویسفک الدماء او وین بتو یی خون ریزی بکی ونحن نصبح بحمدك او منگا پاکی بیانو استاد حمد سنا سرا ونقدس لك و پاکی درل بیانو تسبیح وایو سبحان اللہ اللہ پاک او نقدس لك استا پاکی بیانو قال انی اعلم ما لا تعلمون اللہ پاک او فرمائے انی اعلم ز خبردار یما ما پا اغسبان اللہ تعلمون چی تاسو پی نپوئے گے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اغوخیات کا چستا پروردگارو فرمائے لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوتا
انی جاعل فی الارض خلیفہ بے شک ز پیدا کون کیم پزمک کی او خلیفہ و نائب قالوا اتجعل فیہا فرشتو ویل آیت پیدا کے پدیزمک کی من یفسد فیہا ویسفک الدماء اگا مخلوق چی فساد بکی دیزمک کی او خون ریزی بپکی کی ونحن نسبح بحمدکا او من تسبیح وایو خوبی بیانو استا بحمدکا سرد حمد سناستا ونقدس لکا او استا پاکی بیانو قال انی اعلمو اللہ پاک و تو فرمائل انی اعلمو بے شک ز خبردار یما ما پا اغسبان اللہ تعلمون چتا سپی خبر نے وعلم آدم الاسماء كلها اخود اللہ پاک نمنا آدم علیہ السلام تا کلها طول وعلم آدم الاسماء كلها تعلیم ورک اللہ پاک آدم علیہ السلام تا الاسماء كلها دا طول سیزنو دا نمنا ثم عرضهم بیا اللہ روان نکلل دا نمنا على الملائكة فرشتوتا فقال انبئوني بأسماء هؤلاء فقال الله پاک فرمائل انبئوني خبر راکے ماتا بأسماء هؤلاء پنمنو ددی سیزنو ان کنتم صادقین کچرتا سرشتنیے کدے کی رشتنی چھ زمان البزیات عالم نہ پیدا کی زمان با افضل نہ پیدا کی نو او آید دی سیزن نمونو خواہ قالو دی فرشتو ورطویل سبحانک لا علم لنا پاکی رتا لرمنگت علم نشتا الا ما علمتنا مگر دمر علم چھ تارا ترا کرلی انک انت العلیم الحکیم بے شک انت علم والا و حکمت والائی قال یا آدم اللہ پاکو فرمیل اے آدم انبئهم خبر ورکدویتا بے اسمائهم پنمونو دا دی چیزنو باندے انبئهم بے اسمائهم خبر ورکدویتا پنمونو دا دی اشیاؤ فلما انبئهم پس ہر کلچ آدم علیہ السلام خبر ورکڑے فرشتو تا بی اسمائهم پنمونو دا دغی سیزنو قال الم اقل لکم اللہ فرمائل الم اقل لکم آیا ما نووی لتاسوتا انی اعلمو بے شک خبردار یما غیب السماوات والارض فاغ پتو سیزنو دا اسمانونو او دزمکی وَأَعْلَمُ او ز خبردار یما ما پا اغسبان دے تبدونا چتاسو اخکارا کوئے وما او پا اغسبان کنتم تکتمون چتاسو پٹوئے قال الم اقل لکم اللہ پاکو فرمائل الم اقل لکم آیا ما تاسو تنوویلی انی اعلمو بے شک ز خبردار یما غیب السماوات والارض پپٹو پٹو سیزنو رازنو دا اسمانونو دزمکی واعلم ما تبدون او خبردار یم پا اغسی چتاسو اخکارا کوئے وما کنتم تکتمون او پا اغسبانی چتاسو پٹوئے سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.